عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللوتیان لو اغتسلا بماء البحر لم یجزهما وی کو چرتا دوا لکان دی بدکاری کې ملوث شي او دیا په یو دریاب باندې غسل وکړي نو الله یې نه پاکوي. او په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې داسې خلک چا نارینه ته تک کوي کو دی په اووه دریابونو باندې ولامبي او اووه دریابونه په ځان واړی نو د الله رسول وایي الله به پاک نه کړي. دومره قبیح عمل دی او قبیح کار دی. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من مات من امتی زما د امت نه یو سړی مړ شو په هغه عمل د قوم د لوط علیه السلام یعنی دا د نارینهو د هلکانو شوقي او دا زما د امت نه مړ شو نقله الله الیهم الله یې د لوط علیه السلام قوم ته منتقل کوي. یحشر معهم د قیامت په ورځ به هم د حقو سره پاڅېږي. هغوی د عمل کړی او تا د هغو ایښی او چا چې دا عمل وکړو د الله نبي وایي عقله به ځي. د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویمسخ اللوطي فی قبر خنزیره چې داسې سړی چې د نارینه و شوقي دی دا مړ شو د الله نبي وایي د ده نه په قبر کې الله خنزیر جوړوي. دا په شکل د خنزیر باندې پروت او دا چې راپام سي د قبر نه خنزیر به راپاڅېږي شکل به د هغه وي. ولې ځکه په تمام عالم کې او په تمامو زنده سرو کې صرف دا عمل په خنزیر کې دی چې نر ته راتګ کوي او دا عمل د لوط علیه السلام په قوم کې و. دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یجد النظر الی الغلام الامرد د الله نبي وایي جایز نه دی یو سړي لره چې هغه بیګیرې هلک ته وګوري نه به ورته ګوري. حتی تر دې پورې فقها وایي کو چېرته بیګیرې هلک دا ښایسته نو دا په حکم د زنانه کې دی. تر دې پورې چې فقها وایي چې د دې سړي تمام بدن به داسې عورتي لکه زنانه د زنانه د بدن هر عضو ته کتل حرام دي. دارنګې د بېګیرې هلک چې ځان ښایسته کړی یا د شکل صورت ته کتل حرام دي. د الله نبي منع کړی دې ته منع ګورئ دا فتنه ده. علامه ابن تیمیه رحمه الله وایي د سرمایه‌دارو خلکو د بچو د ناستې پاستې نه ځانونه وساتئ وایي دا سراسر فتنه ده دا ځان خواته مه پرېږدئ. امام ابو حنیفه رحمه الله امام ابو یوسف رحمه الله ته وصیت کوي چې کله ترې راوځي او درس لځي نو امام ابو حنیفه ورته وایي ابو یوسفه وایي ګوره بېګیرې هلکان به خواته په سبق کې نه کښېنې